السلام علیکم. زما ګرانو نه زما بیکاره پښتنو څنګه بیکاره پښتنو د دې نه مخکې به ما په ویډیو کې ووایم زما ګرانو درنو پښتنو ګوره پښتنو عمره بیکاره او ناپکاره کوم په دې دنیا کې نشته. هغه څنګه هغه داسې چې د کومه واقعه راغلې د پاکستان کې یا په ترکي کې یا ریاض کې راغلې د افغانیانو چې څه کړي دي یا پاکستاني دی یا افغاني دی د دې لاسه پته نه لګي چې دا افغاني دی یا پاکستاني دی. پاکستاني خو نه دی خو د شکل نه پاکستاني نه ښکاري خو چې هر حساب شوی دی انسان خو دی که نه مسلمان خو دی. نو هغه ویډیو خو شیر شوه هغه خو چې هغه کم خنزیرانو بې غیرته و هغه یې شیر کړه. اوس خلک څه کوي د هغه هلک تصویران د هغه هلک هغه ویډیو یې لږه پټه کړي داسې مطلب لږه شکل والا پټ کړی او هغه ویډیو یې شیر کړي او وایي چې دا داسې چل شوی دی دا داسې چل شوی دی. نو لکه دا پښتو ده دې ته وایي پښتو دا هغه پښتانه دي چې وایي زموږ 15,000 کاله تاریخ دی دا دي واغه دي دا افغانیانو دا تاسو کار دی. په افغان یو دو ویډیوګانې مو وکتې یو دوه افغاني دي چې هغې کمې خبرې کړي دي که نه نو ځان خدای پاکه چې دا ټول افغاني دي هغه شان پیدا کړی وي. نو دا رز به نن موږ نه لیده او ما خو قسم مې په خدای که ما په دې باره کې ما زه ویډیو د سره نه کوم چې داسې شوي دي په دې به څه خبرې وکړې څه به دغه وکړې. هغه دوه هلکانو چې کومې خبرې کړي دي نو والله چې سړی له ورته ژړا ورشي او تاسو راپاسې خاص کر هر ځای موسی خان دی که سره تا ته وامروره تا ته مخکې ما یو پیره کمنټس کې یو خبره کړې وه تا بیا زما کمنټس هم ډیلیټ کړه خپل دې هم ډیلیټ کړه. ته وایې چې دا رومان کړي دي او پلانکي کړي دي زیشان کړي زیشان نه بالکل زیشان ته ډېر پاکستاني هم غوسري وته وایي ته کنزل مه کو که نه زیشان صحیح ده کنزل کوي خو زیشان کنزل ولې کوي تا ته دا پته ده زیشان ته چې کنزل کوي نو زیشان خو ورته ګوړې نشي ماتولی چې ته ګوړه وخوره خو زیشان ته کنزل کېږي زیشان ځکه کنزل کوي. او لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما په خیال باندې دا چې څه دا فتنه جوړه شوې ده فساد دا وطن دوست چې د افغانۍ چې کوم دی د د لاسه جوړه شوې ده او بالکل دی پکې ګناهګار دی 100%. زمونږ مسله تاسو پوهئ چې دا مسله سټارټ د کوم ځای نه شو تاسو هر یو راځئ د ځان نه غږېږئ ټنګه 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 ټنګه. زمونږ مسله وه د منظور زمونږ پاکستانی دی زمونږ رور دی د یو پاکستان خو دی زمونږ راغی په دې مسله وه چې هغه آرمي پسې خبرې کولي او زمونږ د رومان بی شو زیشان شو سردار نسیم صاحب شو ماما شو اخونزاده چې په ماما باندې مشهور دی دی د هغې خلاف چې آرمي پسې د خبرې نه کېږي. دا وطن دوست پکې راپاڅېده وی چې راشه باچا خان دی وباسه د ماره په ننګرهار کې چې خاص کړی دی په کابل کې راشه دی وباسه دلته نه دا پاکستانو پسې خبرې شروع کړې کیسه د دغه ځای نه سټارټ شوه. زما ډېر ملګري دا وایي چې پاکستاني پښتانه چې موږ به بدل نو خدای رسول ته وګورئ چې افغانانو کم کار وکړو نو داسې بې پښتو کار تاسو مه کوئ. راځئ ذاته په خپل پېښور کې وکړم صوابی کې مردان کې چې څومره کابلیان دي افغانان دي خو بې ګناه دي چې هغوی کم بې غیرتوب وکړو نو داسې خو تاسو مه کوئ او چې بدله لرئ تاسو به زه ومنم چې تاسو هغه کسان پیدا کړئ او هغوی سره چې تاسو څه وکړو نو ښه به وکړئ چې څه ورسره وکړو که هغوی دا کار پاکستاني سره کړی دی که افغاني سره یې کړی دی که یو بل کس سره یې کړی دی نو چې تاسو هغه سړي پیدا کړئ کوم چې دا کار کړی دی نو بیا خبره صحیح ده. ډېرو کسانو پکې ووایي چې موږ بدله لرو زیشان به یې خو یو کس ته ویلي هم دی چې لکه بالکل موږ بې ګناه ته څه نه وایو خو زه راته هم دا وامه چې خدای رسول ته وګورئ او دا شی بالکل نه کوي چې کله وطن دوست دا خبره وکړه چې راشه ته باچا خان وباسه او د منظور ملاتړ وکړه نو وطن دوست ستا څه کار دی چې ته راځې او ته ما ته وایې چې د منظور ملاتړ وکړه زما ملک دی زما منظور دی که زه هر څه کوم هغې کې ستا څه کار دی. د دې نه زیشان ګناهګار دی نه رومان ګناهګار دی نه سردار نسیم صاحب ګناهګار دی نه اخونزاده ورپې ماما ګناهګار دی. د دې ګناهګار چې دا وطن دوست دی او یو افغاني ویډیو کړی ده که تاسو کتلي هغه صفا صفا وطن دوست ته خبرې کړي دي چې وروره ته دا ټول شی تا جوړ کړی دی او چې افغانیان ور څه وکړو ور چا سره وکړو نو خدای رسول ته وګورئ چې تاسو راپاسې دا ویډیوګانې شیر کوئ چې دا یې ښه وکړو دا یې بد وکړو دا یې دا وکړو دا یې دا وکړو د خدای رسول ته وګورئ دا ویډیو ختمه کوي دا تصویرانو ختم کوي دا تاسو دې نه څه ثابتول غواړئ چې د دې هلک دا تصویرانو ویډیوګانې بیا شیر کوئ دی خو تاسو نور په شرموئ خدای خو غرق که چې غرق شئ دا تاسو خو نوره لانجه جوړوئ. او د مارونو دا خبره ته بیا دوبارې کوم خو پرې پوه کم چې دا کومه لانجه روانه ده که نه دا څنګه روانه ده
دا خبره تفصیل سره کوم چې کله په پاکستان کې منظور پښتین راووتو نو ډېر زما وروڼه او دوستانو پاکستاني چې د هغه خلاف وو ځکه چې هغه به وي آرمي پسې به خبرې کولې ایسائی پسې به کولې نو په دغه ټایم کې وطن دوست یو ویډیو جوړه کړه چې راځي خپل باچا خان خو وباسئ تاسو چې کم خلک د منظور ملاتړ نه کوي یا پښتانه نه دي داسې دي او هغسې دي نو منظور خو زمونږ د خپل کور سړی دی پاکستان زمونږ خپل کور دی زمونږ خپل کار دی که موږ د منظور ملاتړ کوو که نه کوو په هغې کې د وطن دوست یا د بل افغاني یا د بل افغاني کار بالکل نشته دا په افغانستان کې او دا زه چې د کومې خبرې کوم نو په افغانستان کې ګوره صرف دا وطن دوست په شان خلک نه پاتې کېږي قسم دی چې دا خو دا پښتانه چې دوی دا دوره شرپسند لري چې دوی هغه ویډیو شیر کوي چې په کومه کې شري ما د یو دوه افغانانو ویډیوګانې وکتې نومونه یې ما نه هیر دي یو چې دی په ترکي کې دی داسې غټ پټکې والی دی د افغانانو هغه د هغه خبرې تاسو واورئ یو بل دی د افغانستان جنډۍ لګولې د پکولې په سر کړی دی چې هغه وطن دوسته کمې خبرې کړي دي او هغه کمې خولې خبرې کړي دي نو ټول افغانان یو لاس نه دي خو زما یو خبره واورئ چې دا کم انتشار جوړ شوی دی دا صرف د وطن دوست نه جوړ شوی دی که بل هېڅوک ملوث نه دي زیشان شو رومان شو سردار نسیم صاحب شو اخونزاده صاحب شو اورپې ماما هغوی خو ګورې د خپل پاکستان دننه خبرې کړي د موږ خو چې ته ونه وي چې افغانۍ داسې افغانۍ هغسې یا موږ افغان کې ازادي غواړو یا څه غواړو که کمو کسانو اوس د افغان دا خبرې شروع کړي دي دا یې سره په دې وجه شروع کړي دي چې د افغانیان زموږ په ملک کې ډېر کار ساتي لکه تاسو خپل ملک سم کوئ تاسو خپل کار کوئ موږ به خپل کار کوو تاسو پښتانه موږ پښتانه تاسو خپل ملک کې اوسئ موږ خپل کې اوسو موږ وروره نه غواړو لره بر نه موږ غواړو نه افغانان غواړي هغه افغانان د لره بر ناره وایي چې کم شرپسند لري او بس وروره دا شی نور پرېږدئ وروره که تاسو آزاد یئ او که نه آزاد یئ افغانانو تاسو ته هم که موږ آزاد یو یا غلامان یو موږ ښه یو تاسو خپل کار کوئ موږ به خپل کار کوو تاسو چې څه وکړه بس هغه تاسو وکړه هغه ډېره وه او بیا درته یو پیره دا خبره کوم ګوره چې کم پاکستاني افغاني له ګوتې وړلې بېګناه افغاني له نه به ټول پښتون دښمني دا خبره مې واوره ګوره چې نن کم افغانو پسې یا کمو چې دا کچه کار کړی چې هغې پسې کمې خبرې چالو دي کمې خیرې چالو دي دا خلک ورپسې کمې خیرې کوي به د هغه پاکستاني پسې کېږي نو بیا راته هم چې خدای رسول ته وګورئ ګوره غلط قدم کې نه دی بالکل غلط قدم کې نه دی بس د دې نه پس بس نور دا خبرې مه چیړئ او چې چا دا کار کړی دی هغه ته به سزا میلاویږي هغه ته به سزا خامخا میلاویږي او داسې سزا به ورته میلاویږي چې دا خبره مې خولې نه راځي خو لکه مولی چې د مرچکي څښا کې داسې سزا به ورته میلاویږي چې چا زما ورور بس دې نه پس د خولې نه هسې بربادي وځي خو بس دا خبره به پرېږدو او په دې ویډیوګانې باندې خپل ګروپونه خپل یوټیوب دا چینلې مینلې مه چلوئ او بس دا پښتون کې د هر څوک د افغانۍ د پاکستاني به د نور مه شرموئ